الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد للحال درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي، دعوه جواب دعوه الحمدلله بیان شوی دی. تنقیحات روان دي، پر شل تنقیحات موږ بیان کړی دي. دا موږ مجبورې نه دي د باره کوو چې په وخت د ضرورت کې تاسو ته پکار راشي. الحمدلله په الحاد باندې کتابونه هم لیکل کېږي او دې باندې خلک کورس هم کوي. خدا سي الحمدلله کارو سر په تخصص کې پړاول دا زموږ د مرکز خصوصیت دی او دا د باندې الله ډېر فضل او کرم دی. یقینا درته بیا دعوه جواب دعوه د ملحدینو سره غوښتل لګا منګه خپل باندې غوځه د 2018 نه دی فیلډ کې شپږ کاله پکې زما وشو تقریبا اوسه پورې څه دسي او دغه مرتمه ترانه نشي سره به دعوه جواب دعوه دا د مفتي صاحب برکت دی چې موږ د سره ویلي دی او انداز باندې موږ دوی سو کو الله ذهن کې اچي دا شانته کې دا تنقیحات لکه تاسو کتابونه ما ډېر مطالعه کړی دي. خود داسې انداز سره چې راوځ په دې باندې ته اعتراضات وکړي او د لپاره مکمل باب برابر کینو دا اوسه پورې ما خپل باندې کتابونه الحمدلله د الحاد متعلق ډېر مطالعه کړی. شکر د ما سره پی ډی اف کې مسل ډېر کتابونه دي. دا به ان شاء الله تاسو سره نه کوم موږ چې دا کوم کتاب د خیر اردو ته دا واړو دا مقاله رد الالحاد د نو مولا برابر کړي محاضره رد الالحاد مرشد دا کتاب یو مرګره دا وایي چې مختصر غونډه کې صفحه دا مختصر نقصې بچا نو که د کم مرګري به دا وي پکار بیا ما سره به تو کې نو د چې بیا کتاب 500 چاپ کې 1000 چاپ کې نو د دې به خرچه کم راځي. بیا چې کله ته کتاب لږ چاپ کې اصل 200 چاپ کې بیا په دمانه خرچه ډیر راځي. نو دا وایي چې تقریبا 1200 روپۍ به یو کتاب باندې خرچه راځي. دا صرف خرچه به راځي. نو بیا که تاسو کوم مرګري الای نو بیا مخکې نه ماته ویو چې زه کوم چې دونه کتابونه مال پکار دي بیا بوله موږ دا پی ډی اف ورولې کو بس په چاپ کې موږ له کتاب راګي. دا کتاب کوم په پدا کې روبوس په پروډسټیټ کې مدا تقریبا 1900 صفحې کتاب دی. 1900 دا 350 دا شو پیج شو غالبا. نو دا 350 له 400 کې زر پور کې دا 4 کې زر پور کې دا 100 روپے راځي. تقریبا 2000 دا خبره پروږي. نو کتاب هم کتابي شکل کې در سره موجود وي. دا ضروري دی زما خپل اراده راشي دا تقریبا د مغربي فلسفه ختميږي. دا د الحاد تاریخ موضوع غرض ته مغرسي کو چې موږ کتاب شایع شوی او نور درسونه اردو کې وکړو. ولې ځوانو نو کوشش وکړئ دا به زموږ د نصاب حصہ ده. نو دا هر یو مرګره ترلاسه کوي او دغه بیا زموږ لاس زر تر زر راشي. هغه کې اوس دغه موږ تنقیحات ټول ډېر سلوخ ما راغستې دي. هغه کې ما 165 تر رسولې دي. هغه شاته کې نو هغه کتاب باندې ځکه چې هغه ما خوارې ډېر وکړه چې څونه ضرورت اوس دغه زیادات کوم نو هغه کې کوم اردو کې کوم دا په 2021 کې موږ لیکل شو. نو درې کال ته څو کوره د درې کال زما په علم کې سونه اضافه واله شوی دی موضوع متعلق ټول ما کتاب کې شامل کړی دی. مفید کتاب دی. سجاد جابي صاحب ویل چې دا ما تاسو تر سره دا کوم ویل زګور باندې خیرو کې هغه نظر ثاني مشوله دوباره موږ تقسیم وکړل. نو ځان په خوستړې کو اوس د خیره کتاب تیار دی. تاسو اوس همت وکړئ چې کتاب هر مرګره تر لاسه کړئ. دا ضروري دی. دا تاسو د نصاب حصہ دا تاسو به بل ځکه نه ملایويږي. ځکه زما ډېر کتابونه دي او موږ یو ځل شایع کړی دي. اوس خلک راته وایي موږ ته مګر نه ملایويږي. اوس نه شایع شوي. لکه د مفتي صاحب محترم څونه کتابونه شایع شوي شته اوس نشته. مرګري موږ ته یاره دا کتاب پکار دی دا کتاب پکار دی نو بس دوباره بیا نه ملایويږي. چانس مقدر ته چې بیا ته دغه شي مناسبانو ځان له حاصل کړي. خپل سبق ته نن راځي چې یو 20 نمبر تنقید مناسبانو چې په ماده کې دومره قوت ته کوم ځای نه پیدا شوی د دې ځای عبارت شروع کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ماده کې دومره طاقت او قدرت د کوم ځای نه پیدا شو چې دا په مخلوقاتو کې تصرفات کوي. په بعض مخلوقاتو کې زندگی شته لکه مطلق حیوان او په بعض مخلوقاتو کې زندگی نشته لکه سیارې او کهکشانګانې. دا څه وجه ده؟ مناسبانو ور په دې ماده کې دا قوت او قدرت د کوم ځای نه پیدا شوی دا وګوره مسلمه خبره ده چې دوی وایي چې ماده کې نسنشته شعور حیات دغه په کې نشته. شاعر ورته د ملحدین وایي چې په انسان او په دې خوره کې په انسان او په کاڼي کې هیڅ فرق نشته. دا ماده ده نه آیا شاعر ورته سوې وایي انسان تو بے جان سا پتھر تو نہیں تو سا پتھر خو نه کنه دوی وایي دا پتھر دی تو علم کا چشمہ یا سمندر تو نہیں ہے. वैसा वही पर रब की निगाहों में तो कमतर भी नहीं है. वही जो कुछ भी हो अपने हदों को पहचान रहमान की पकड़ से तो बाहर भी नहीं है. वही दुनिया न बसा दिल में कि दुनिया की हकीकत बच्चर की किसी पर की
برابر به نه دا ته دنیا د خاطر څه کوي دا الله نه انکار کوي مولوی صاحب نو دا دوی د جهالت خبره ده نو موږ دوی باندې دا تحقیق او چې به دې کې د مخلوقاتو کې دا ماده څنګه تصرف کوي دا ماده په د مخلوقاتو کې څنګه تصرف کوي مولوی صاحب نو د دې وضاحت مونږ ته وکړو 22 نمبر تنبیه ملحدین وایي د کائنات د مطالعې نه دا خبره ثابت ده چې دلته څه هم کیږي هغه د یو خاص قانون او د فطرت په وجه کیږي نو سوال دا دی چې هغه فطرت او کوم قانون دی چې موږ یې هم مطالعه وکړو مولوی صاحب قانون او فطرت تاسو موږ ته بیان کړئ چې موږ مطالعه وکړو چې قانون او د فطرت چا جوړ کړی دی یو قانون یو فطرت چې جوړیږي خو څوک جوړی کنه جوړون کې وی کني وی لکه دی اورپ والا اوس د همجنس پرستی یو قانون پاس کړی لکه بالغ سره واده کوي جنۍ با جنۍ سره واده کوي خپل خوخه ده او کدا زناور سره واده کوي اوبله یو ویډیو مې دراله یو هندستان کې ولک د چيله بزسې دې سره واده کړي وې دې کې د خزینه ډېر خوان دي اوس ته سوچو کدا اوس هغه دی خدای یو قانون جوړ کړی دی کنه او دغه شان ته کې تاسو یو چې د قوانین د فطرت چې دا چا جوړ کړی دی موږ له خدای وضاحت کوي کنه وې دا خود به خود پیدا شوی د ماده سره ماده پیدا شو به د قوانین د فطرت په خپل جوړ شو زمان شو مکان شو توانایي او د انرژي او ماده د بسرور دا چینجینګ کیږي اتوماتیکلی کیږي نو ته چې کور د موږ چې دا ملحد ته ویو د دې مثال څه دی چې دکاندار د ملحد ورشي او ملحد ته تاسو کې چې بای دا دغه چرته جوړ شوی دا د پیزار چرته جوړ شوی دی دا یو ملحد ورشي او بازار کې دا مایکلی او ملحد ته تاسو کې چې دا د کمی کپ نه دی نو چې هغه دکاندار ته وایي چې دا مخصوص د ماده نه اتوماتیکلی تیار شو او دا کې دا سیټ اپ په خود برابر شو د استعمال ته وزدار ماته ملو شو دا والا نو هغه ملحد به د دکاندار ته سوې چې ته وړي راټ کوم کړي انساني نو یو مایک د موبایل یو مایک بغیر د جوړول کې نشي جوړېدل نو دا دون قوانین د فطرت څنګه خود به خود جوړېدل شي دا د عقل نه بعید خبره د مولوی صاحبانو چې دوی وایي چې دا څه کیږي ارزه خود به خود کیږي مولوی صاحب پوهیږي کنه پوهیږي 23 نمبر ته قوانین د فطرت کائنات لپاره یو وقاده یو واقعیت د مولوی صاحبانو قوانین د فطرت ورته یو واقعیت د مولوی صاحبانو وایي شولې او یو توجیه د مولوی صاحبانو یو توجیه ورکړي توجیهات وکړه زمونږه یو توجیه ورکړي چې دا یو توجیه ده مولوی صاحبانو او د قوانین د فطرت خو ساينس دریاب کړی دي لیکن ساينس تاسو ته مولوی صاحبانو اصل محرکات او اسباب نشي بیانولې او دا موږ له چا بیان کړی دي هغه دین د اسلام بیان کړی دي ساينس خودمره معلومات درکولې شي چې زمکه څو قسمه گردش کولې شي خدا منشي معلومولې چې دا بیجانه ماده ټول عمر یو شان څنګه حرکت کوي مولوی صاحبانو یو سکند لپاره سره کوي مخکیواله رستواله نشي کولې د دې په اړه کې اصل محرکات چا بیان کړی دي بل ګور د عزت مفتی شفیع رحمت الله علیه فرمای وای د انسان په جوړون کې ایجاداتو کې او د خالق په ایجاد کون کې سيزونو کې فرق دی وای الله رب ال چې تر څو وخت نه د کائنات جوړ کړل دا په توازن کې روان دي یو سکند مخکیواله رستواله سره په توازن بګړبېږي دا نه کیږي او انسان چې سونه ماشینونه جوړي دا څه کیږي خرابېږي مولوی صاحبانو نو پته ولګي چې دا د ټول کائنات وجود مولوی صاحب د الله وجود باندې څه کوي مولوی صاحبانو د کائنات د موجود کېدل د الله وجود باندې څه کوي گواہی ورکوي مولوی صاحبانو 24 نمبر ترقیه اجزایی ماده متحرک ده هر یو متحرک د لپاره محرک ضروری دی نو سوال دا دی چې د ماده لپاره محرک څوک دی شابه مولوی صاحبانو د ماده د اجزا متحرک دي کنه نو متحرک د لپاره لکه موټر د چلون کی ضرورت څه کنه سره زده خو به چې اتوماتیکلی کیږي نو اتوماتیکلی د کې دا نقشه څوک فټ کوي څوک به فټ کوي کنه مولوی صاحبانو د به حرکت څوک ورکی اله بکیږي اول 25 نمبر تنقید اول انسان جب څنګه او د چانه از کړی دا ځکه دا غي نه مخکې خو انسان نه موجود تاسو یو چې ارتقا وشبه د اول انسان به دا جب څنګه از کړه به دا 15000 چې به څنګه ایجاد شو مولوی صاحبانو په دې باندې تاسو جو کې څومره سوالات په دوی باندې جوړي کې خوځه په اوس بحث نه کوم ما خپل سبق پاتې کې چې کتاب پکې ورسو 25 نمبر د ملحدینو نه سوال دی په ټول کائنات کې دا سیس پیدا کړی چې دا غنوم خو موجود وي او هغه سیس موجود نه وي د الله تعالی د نوم موجود کېدل د دې خبرې دلیل دی چې الله موجود دی زبانو کوي موږ ورته په دنیا کې اوسې ماته وخه او چې هغه نوم موجود وي او د نوم موجود د الله د نوم د الله وجود باندې څه کوي مولوی صاحبانو گواہی کوي مولوی صاحبانو 25 نمبر ترخی په دنیا کې په زرهاو جبه ویل کیږي دا ټول د ساينس د کومي فارمولې په وجه ایجاد شوی دي پوهیږئ کنه پوهیږئ شابه مخکې 30 نمبر ترخی د شاتو مچای چې کومي چټای د خپل ځانونو لپاره جوړوي هغه د ساينس د کومي فارمولې د لاندې تیاروي ځکه چې باغ کې د مثلث د واخله در لسو پورې خانې پکې موجود وي د شاتو مچای د شپږو خانو والا په داسې انداز سره جوړوي
جوړوي چې په کوم کې یو ملي لیټر خلا هم پکې نه وي. دا د ساينس د کومې فارمولې د لاندې جوړوي. ولسبانو د شاتو مچۍ په باره کې الله رب العزت وضاحت کړی کنه. واو ربک الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا. ګوره د لپاره خو زموږ سره موږ د شاتو مچۍ په ایکسپورت کې سبق ویلې دی، که په کیمبرج کې ویلې دی، که په شیکاګو کمیونټ کې دوی سبق ویلې دی چې دا پیدا کېدو سره دا څه کوي، دا داسې یو نظام. او بیا الله رب العزت د شاتو په باره کې څه وایي، وفيه شفاء للناس، په دې کې شفا الله ګرځولې. ته سوچ وکړه پیدا کېدو سره الله رب العزت دا. نو موږ دوی نه سوال کوو مولوي صاحبانو چې دوی دا ډیزاینینګ او دا کاریګري دا کوم ځای کې زده کړې ده، دا په کوم یونیورسيټي کې زده کړې او پته ولګېده چې د خالق موجود دی، دا هر څه در لپاره څه کړي دي. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله رب العزت دا چې څونه کائنات کې سيزونه دي د انسان نه علاوه د پیدایش سره څه کړي دي، د په جبلت کې دا پوهه یې ده څه کړي ده، په جبلت کې ورته دا پوهه یې ده، اتوماتیکلی خپل کارونه کوي. مولوي صاحبانو د شاتو بچتای کې د انډو یعنی هغه د بچو لپاره او د شاتو لپاره ذات خاني موجود وي. د شاتو مچۍ د کاریګری د چا نه زده کړی د نیوټن بابا نه زده کړی یا د ډارون نه زده کړی. 28 نمبر ترقی د شاتو مچۍ د ساينس د کومې فارمولې په وجه د ګلان نشربس کې او د شاتو د مچو د فضلې نشات د ساينس د کومې فارمولې په وجه جوړیږي. مولوي صاحبانو دا د مچر د دې درې شیشه دی. مولوي صاحبانو درې زړونه دي، دوه دماغ دي، داسې اوږدې چړې ور سره دی سړی کې ورو منډي. ته سوچ وکړه دله دا درې او حالات سلامه خبره د ساينسدانانو په رزمانه چې دا مچ چې دی ماشه دا زموږ نه مخکې نه په دې دنیا کې موجود دی. د ماشي او د انسان ژوند د کړی دی، نو دا دغه چې دی ماشه دا زموږ نه دا 100 کروڑه کال مخکې موجود دی. زموږ چې ژوند جوړ شوی دی نو ساينسدانان وایي چې 15 لکه کال مخکې ژوند شروع شو. 15 لکه کال مخکې انسان کنورټ شو، انسان جوړ شو، بنزین شادونه انسان ته کنورټ شو. او د ماشي په کې 12 کې راځي چې 10 کروڑه کال نه دا موجود دی. نو دا ماشي ته دا ډېر خصوصیات چا ورکړي، دا خود به خود کې دی شي اس کله خود به خود نشي کېدلی. د ماشي کې دا دومره صفاتونه کم ځای راځي زړه درې زړونه ورکړي کوي، پیل شي بل کار کوي، چې بل پیل شي بل کار کوي، دوه دماغ دي دونه تیز دي. نو ته سوچو چې دا هر څه مولوي صاحبانو یو قدرت لاندې جوړیږي او دا هر څه پناه کېږي مولوي صاحبانو، او دا هر څه کنټرول کوونکی څوک دی؟ الله تعالی دی. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. دا کنټرول کوونکی د اسمانونو د ځمکو د الله رب العزت موجود دی مولوي صاحبانو. اوس دې کې زه نورم بحث کولی شم خو مانه سبق پاتې کېږي. مولوي صاحب عبارت مخکې بوزه 29 نمبر ترقی حکومت سیاره باندې ژوند کول د لپاره د 322 ساينسي بیماري اصول پکاروي کوم چې صرف زموږ په سیاره باندې موجود دي. سوال دا چې دا ساينسي اصول په نورو سیارو کې ولې نشته مولوي صاحبانو؟ هایدروجن پکې نشته، اکسیجن پکې نشته، هیلینیم پکې نشته. دا 322 ساينسي فایبرې صرف په دې وړه کور کې دي. د دې مثال د ذره نه د چې بر فضا ته ورسي. تاسو وګورئ دا خود به خود دې کې را اتوماتیکلی انسانان پکې پیدا کیږي او حیوانات پکې پیدا کیږي. مسعود الرحمن صاحب څنګه خپناستي چرته لاړې پر فضا ته ورته کې څنګه اسماني خبرې دی ولې زبان او کنه اواز مرګور په ویل کنه د اسماني خبرې نه دا وای کنه. وضاحت په دې ټولو ساينسي پیمانو کې یو پیمانه هم د خالق د بغیر خود به خود نشي موجود کېدی. دا ټول ساينسي حقایق د یو عظیم او ذهین خالق موجود باندې دلیل دی. شاه زمان الله دې بس الله مولکه نه درته مرته ویل کنه چې کله دا پرټ تاسو یو تاسو الله باندې ایمان نورم زیاتې یو الله جنت جهنم د حقیقت خبره ده. دا سوري ته هغه سکیږي علاوه جل بصیرت عقلي تور باندې ته سکیږي ته وینې ته مشاهده کې ته سوچ کې چې دا خود به خود نشي کېدلی مولوي صاحبانو. 30 نمبر ترقی اټم یا ذره سیز دی کوم چې د هر سیز لپاره تعمیري جز دی. دا کوم سیز نه پیدا شوی دی او دا سخت او د دې سخت څه شی دی مولوي صاحبانو؟ اټم ذره مولوي صاحبانو میټر دا ټول ورته ویل کېږي مولوي صاحبانو. د وضاحت ته موږ د وضاحت ته تاسو نشي کولای، پلان بدل نشي کولای. ساينسدانان پکې عاجز دي لګي دي په دغه اوسه پورې پکې تحقیق کوي، په یو ذره کې د تحقیقونه کوي او اوسه پورې سره ته ورسول نو ته به د خدای په باره کې ته به پاسېږي. رښتونه خبر موجود دی چې دا جنت موجود دی او جهنم موجود دی او د انسان دا وجود مولوي صاحبانو په دې خبره کوي چې د ژوند مقصد معلوم دی. زما د لاس مقصد معلوم دی، د لاس مقصد کنه
ګوره په لاس کې دومره طاقت یې دی. علما کرام فرمایي د حواسو کې د خصوصیت په چا پیدا کړي. خلاص یې درکړی د په لاس کې د نیولو دا صفت نه وي بیا به څه وي. سترګې درکړې او که په سترګو کې د بصر صفت نه وي، که ژبه یې درکړې او په ده کې د نطق او د خبرو صفت نه وي، غوږونه یې درکړې او د کې د سمه صفت نه وي بیا به څه وي. دا یې پیدا کړي د ده کې دا صفات هم ایښي دي. مولوي صاحب تاسو سوچ وکړئ نو چې د دې کې خصوصیات دې پیدا کړي دي، خو پته ولګېده چې د دې د دغه معلوم دی، مقصد معلوم دی، خو د ټولې ډانچې مقصد به معلوم وي که نه. داسې کېدای شي چې د جز مقصد دې معلوم وي، د کل مقصد دې معلوم نه وي. داسې به وشي هېڅکله دا نه کېږي مولوي صاحبانو، دا خلاف عقل خبره ده. 31 نمبر تنقید د ملحد نه چې سوال وکړي ستا د لاس څه مقصد دی، هغه وایي په دې سره نیول کوم، د خپل مقصد بیانوي چې په هغې سره تلل کوم، د هر اندام مقصد ورته معلوم دی، لیکن چې کله د ټول بدن خبره شي نو بیا انکار کوي چې د انسان مقصد نشته دی. 32 نمبر تنقید مادي جسم غیر مادي امور څنګه انجام کوي، لکه انسان او موبایل او لیپټاپ دا درې واړه د مادي نه جوړ دي، خو په انسان کې خصوصیت دی کوم چې په موبایل او لیپټاپ کې نشته دی. ځکه انسان خوشحالي او غم پیژني، لیکن موبایل نه خوشحالي پیژني او نه غم، او خوشحالي او غم غیر مادي امور دي. موږ وایو مادي جسم دی، مادي جسم دی ستا په نس، خو په دې ګیلاس او په دې انسان کې هېڅ فرق نشته دی. او دا د دوی نظریه ده که نه، بس انسان او د دې یو ګیلاس او دې لیپټاپ او دې موبایل کې نو موږ وایو دا مادي جسم دا غیر مادي امور څنګه موږ باندې خفګان او خوشحالي راځي که نه راځي، محسوسېږي بل ته که نه محسوسېږي، نو دا څنګه کېږي. او دا لیپټاپ ته خو ته یو دوه درې کپلت وي او دا باندې خلک غوسه شي که نه، خپل خراب شي بس بیا په ځمکه ځمکې ولي. نو آیا دې لیپټاپ ته تکلیف رسېږي نه رسېږي مولوي صاحبانو. او دغه شان ده چې دا په ځان پوهېږي چې ما سره ظلم وکړو نه، او که ته انسان نه پړق وباسې نو خفه کېږي که نه خفه کېږي، درد ورته رسېږي. نو دا مادي جسم غیر مادي امور څنګه مولوي صاحبانو کوي مولوي صاحبانو. تنقید نمبر 33 نمبر تنقید د ملحدین نه زموږ سوال دی چې حواس په کثرت سره ولې غلطي کوي. مثلا د کوکسترګي سړي په شان چې یو ورته دوه ښکاري، او د صبرایي سړي په شان چې خوږ څیز ورته تریخ ښکاري، او د حسد بصر وړوکی څیز لوی ښکاره کوي، لکه انګور چې په اوبو کې واچولی شي نو هغه د خپل اصلي جسم نه لوی ښکاري. همدارنګې لوی څیز کله وړوکی ښکاري، مثلا په هوا کې الوتونکی جهاز د خپل واقعي جسم نه وړوکی ښکاري، او ډېر کله ته معدوم موجود ګڼي، لکه د غرمې په وخت کې د لرې د شګې اوبه ښکاري، او په کشتۍ کې سور په کناره کې متحرک ښکاري، د باران څاڅ کې درته په شان ښکاري. همدارنګې په موټر یا ریل کې سور چې وي موټر کې چې ته ناست دی نو دله مولوي صاحبانو په ځمکه ګرځېدونکي ورته ځمکه ورته څه ښکاري، ګرځېدونکي هغه ونې مور سره روانې وي، دا ونې هم روانې دي مولوي صاحبانو، او د بجلۍ ستنې ورته روانې ښکاري وغیره وغیره. د حواسو دومره غلط باوجود د غلطیانو باوجود څنګه مولوي صاحبانو دې سره کامله مسله ولی شي. او دا تنقید چې د انور څنګه د انور ګرځي که ځمکه ګرځي، موږ خو ځمکه ګرځي اصل کې، خو موږ څه وینو طلوع شي او ورته به شي غروب شي، طلوع او غروب موږ د څه وینو د نور وینو که د ځمکې. نو ته څنګه ته مولوي صاحبانو چې هغه ستا حواس دي ستا حواس غلطېږي، نو ته څنګه به د حواسو په ذریعه د یو شي پېژندل غواړې مولوي صاحبانو. 35 نمبر تلقین 34 نمبر دی 34 د 15000 ګلان نه یو وړه چمچ شات جوړیږي، او غټه چمچ شات د 2 لکه ګلان نه جوړیږي. د شاتو مچۍ د نیم کلو شاتو جوړولو دپاره 15 لکه پروازونه کوي او 50000 کیلومتر سفر کوي. دا ټول علم د شاتو مچۍ کومه اداره کې حاصل کړی مولوي صاحبانو. دغه شاته کې د بل تنقید هم د شاتو د مچۍ متعلق د 36 نمبر تنقید راشي روانه وصفه. 36 نمبر تنقید ماهرین طبیعیات دانو دریاب کړی دا که چیرته د مادې په جوهر یعنی ذراتو یا د دې په ساخت یا د مادې په قوت کې ذره برابر تبدیلی راشي نو دې سره په ځمکه ژوند ختم شوی وي. مثلا د اټم یا د جوهر مثبت ذره یعنی پروټون که صرف 2% غټه یا زیاته شي، یا اچانک د منفي ذراتو د الکترونو جسامت یعنی سایز دوچنده شي نو ماده به ریزه شي. دا سوی ماهرین د طبیعت وای مولوي صاحبانو که چېرې د مادې چې کوم اجزا دي الکترون پروټون نیوټرون د دې په اجزاو کې که چېرې معمولي چینجنګ راشي تبدیلي راشي څه به شي دا هر څه به ختمېږي. دا څنګه دا چا کنټرول کړی دا پته ولګي چې الله موجود دی او کومه زندګي چې په دې جواهرو باندې مشتمل وي هغه به تباه او برباد شي. که چېرته ځمکه د موجوده جسامت نه لږه وړه وي نو دا به د مریخ په شان وي، د ژوند لپاره به مناسبه نه وي مولوي صاحبانو. او که چېرته د ځمکې مرکز ویلشمې لاوه نه وي دې ته مینټل کور وایي مولوي صاحبانو. د دې څلور کورونه دي د ځمکې لاندې
دا یو منټل کور دی پکې یو کرست کور دی پکې مخکې پکې سره روان دی به د ساينس ته چې ورسېږو پکې بیا هغه بتاو هغه وخت کې ورسېږي مولوي صاحبانو نو دا کنه وي دا هغه موټای چې د مولوي صاحبانو دا 2885 کیلومتر د مولوي صاحبانو دا عبارت وایي ته کچرته د ځمکې په مرکز کې ویلې شوی لاوا یا منټل کور نه وي ها د دې موټای 2885 کیلومتر کچیر دا نه وي نو زموږ زموږ د ځمکې نه غیر چاپیره چې کوم د حفاظت نظام موجود دی هغه حفاظتي مقناطیسي میدان به تباه شوی وي کچیر د زموږ سپوږمۍ نه وي نو زموږ د ځمکې موسم به دومره سخت وي چې د هغې وجې نه په ځمکه باندې ژوند ناممکن وي سوچو که دا دومره ورته د ساینسي پیمانې که نه ته سوچو که دا د کائنات کې د څه لپاره پیدا کړي دی د حضرت انسان دپاره دی ولې موږ دپاره پیدا کړي په دې عقلي دلیل څه دی خلقت الاشیاء لاجلک دا هر څه مې تا دپاره پیدا کړه وخلقتک لاجل ذات دپاره مې پیدا کړی دی خلیفه ګرځولی دی انی جاعل خلیفه آیات مبارک دی کنه سورۃ بقره چې زه به څه وکړم دا خلیفه دی نو چې خلیفه دی نو دا هر څه کائنات د ټول کائنات دپاره الله دا انسان حضرت انسان خلیفه راګرځولی ځکه خو ورته د هر څه کائنات مسخر کړی دی مولوي صاحبانو 37 نمبر ترقی د ملحد نه سوال وکړه چې ستا پوزه د مخ په میز کې ولې واقع ده نظریه ارتقا په اعتبار سره داسې ولې نه چې ستا پوزه په خېټه یا خپو کې وي او غلطي کېدی چې چینج وغیرہ دې همیشه په پوزه په دې مخ ولې راځي او کله ناکله په کار دی خود به خود غلطي کېږي ګوره یو چې یو انسان وي هغه ماشین ته ولاړ وي دغه برابرۍ غلطي نه کېږي خو اټومیټیکلی چې شي بیا څه کېږي بیا غلطي کېږي نو دا همیشه د پوزه دلته ولې راځي دا په خېټه باندې ولې نه ده عبارت وي د پوزې لپاره ضروري دی چې هغه بس ګوره موږ ورته وایو دلته تخلیق شوی دی ارتقا نه شوی د پوزې دپاره دا ضروري چې هغه به څه وي ستا د سترګو لاندې به وي او د مخ نه به اوچته وي مولوي صاحبانو او د غوږونو په درمیان کې به واقع وي دا د پوزې دپاره دا ځای الله ګڼلی دی چې دلته به دا ښه ښکاري نو دلته یې راوستې ده او که د ارتقا په وجه وي نو چېرته به وي پته به نه لګېده مولوي صاحب د دې حقیقت نه علاوه بل یو څیز هم نشته چې دا په اصل کې د ذهانت او ډیزاین نتیجه ده انسان چې په سترګو د کوم شي جایزه اخلي نو بیا یې پوزې سره بویوي کولو سره زیات د پېژندلو جایزه اخلي دا ښایسته ډیزاین دی یو قادر مطلق هستي د وجود ګواهي ورکوي چې الله تعالی او الله څه وایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کې ما پیدا کړی دا د انسان د شکل ته وګوره ډانچې ته وګوره د انسان د ګرځېدو ته په دوه پښو باندې څومره په دنیا کې حیوانات دي په دوه پښو باندې نه ګرځي که ګرځي نو نه پوره نشي ګرځېدلی مولوي صاحبانو نو دا انسان ته دا وجود ورکړی دی د خلیفه ګرځولی دی او د عزت خاوند ګرځولی خو نن سبا خلکو انسان بې عزته کوي د شادو بچی دی ولې د شادو بچی تاسو به د شادو زامن یې موږ د ادم اولاد دي او که نه دا د بندر که اولاد دی څنګه چې ګور تاسو نور ملګرو سره دغه شي هغوی له نور القابات استعمالوي دی به د بندر اولاد استعمالوي دا ته د بندر بچی که نه ستا نظر دا ته د وایې چېرې د ارتقا قایل نه کني به د آدم بچی ویم خو ته چې د ارتقا قایل شي ته د آدم بچی نه ته د بندر اولاد دی دا الفاظ ورته بالکل په وخت د مناظره کې ویلی شي بندر کې اولاد او دې بیا خفه کېږي ډېر سخت غوسه کېږي لکه دا نور ملګري چې په دې نورو پوهېږئ که نه پوهېږي 38 نمبر ترقی یو انسان دی بار بار تجربه کوي ګیلاس دی په یو دیوال باندې مولوي صاحبانو د دې ترقي مثال دلته داسې کومه که نه دا ملحدین وایي چې دا ګیلاس ته راوله په دیوال باندې ګیلاس راله وله بس دا به څه کېږي په خپله به دنه ډینر سیټ جوړېږي ته یې وله دا به ډینر سیټ کېږي داسې کېږي موږ ورته وایو 1500 پېرې خو دا تجربه وکړه ته ګیلاس راله او ولې په دې دیوال دا به ریزه ریزه کېږي دی وایي چې دا ماده نه به اټومیټیکلی به ضرور یو ورځ داسې یو ښایسته شکل انسان والا جوړېږي دا کېدای شي دا هېڅکله نه شي کېږي عبارت دغه دی مطلب نو هغه ګیلاس به بار بار ټوټه کېږي نتیجه به همیشه د ګیلاس په ماتېدو سره وي داسې ممکن نه دی چې ګیلاس په خپله ټوټه شي او بل کوم څیز ترې جوړ شي که چېرته د ګیلاس نه بل کوم څیز جوړېږي نو د هغې نه وروسته به کوم د ذهانت موجود وي کوم چې منظم انداز سره هغه څیز تیار کړی دا زموږ عامه مشاهده چې د دماکې نه وروسته تخریب کېږي د دماکې په ذریعه خود به خود ترتیب او تعمیر ممکن نه دی نو بیا څنګه کېدی شي چې د نن 14 اربه کاله مخکې بیګ بینګ نامې دماکه وشوه او عظیم کائنات پیدا شو دا خبره لازمه ده چې د دې دماکې نه وروسته یو عظیم طاقت او حکمت موجود دی او ملحد او مسلمان کې فرق دا دی چې مسلمان په دې بېجانه ماده کې د خالق کائنات تصور تسلیموي او ملحدین وایي چې دا بېجانه خود به خود هر څه کوي نوټ ملحدینو دعوه د ګیلاس چې مات شي عبارت به وشا بس د ملحدینو دعوه ده ګیلاس چې مات شي د هغې نه خود به خود ډینر سیټ جوړېږي او مسلمان جاهلان دی والله بس څه وکړي او دوی ځان ته څه وایي وایي موږ د عقل خاوندان دي او دا موږ مسلمانان ټول مسلمانان او د ټول د مذاهبو خاوندان ته څه وایي
ودا قدامت پسند شدي او اصلي انسان هو ولا سبا سده کې پیدا شي د تپته ولګي چې مانه پر صحت نشته ودا انسان د خپل څه د خیر او شر مالک دی دای سوې روسته روان دي د روسته شروع کوم مغربي په سبب شروع کوم چې مغربي افکار هیومنزم سوشلیزم سیکولریزم د ټولو وضاحت وکوم لزبانو نو دوی وي ولزبانو چې دنه سکیږي خود په خود ډینر سیټ جوړيږي او مسلمان وای چې کله ګلاس نه ته ډینر سیټ جوړه مول زبانو نو د لپاره د ذهانت ضرورت وي ترقی نمبر 39 زمون سوال د ملحدین نه آیا صرف د اجزای کیمیایی د ترکیب د وجې یو عاقل او ذهین او باشعوره وجود جوړول ترې ممکن دي که څوک وایي چې ممکن دي نو موږ ترې وښایي د یو انسان مختلف اجزا دي یو ځای کړي او یو نوی انسان دې ترې جوړ کړي موږ ورته زه تکړه شکنه که تاسو کې دی وایي که نه د اجزای کیمیاوي ترکیب نه یو عاقل او انسان جوړ کړه ته تکړه شي او ماشه څوک شروع نه نوستلې په یو ماشي ژوند کړي د پروخ تمام جهان دوی خو رپورټ جوړي هو دوی د رپورټ کې څوک دی دا نظریه ته چې دی دا رپورټونه جوړ کړي دي خدمت لپاره او رپورټ کې دوی څوک ذهانت دې پکې دوی راولېس کړي دوی نشي کولای مولوی صاحبانو ښه د کمپیوټر مثال به درته دا 40 نمبر تنقید ښه دا تنقید سره لکه خو زده ان شاء الله به سبا وایي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين